والحمد لله رب العالمين. دا کوم آیت میں چې تلاوت کو دی کہ اللہ پاک فرمائی یوزن درود شریف ہوئی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا کوم آیت هم چې وویلو کنه دې کې الله پاک ما ته او تاسو ته دا حکم کړی دی چې لا یغتب بعضکم بعضا، یو بل غیبت مه کوئ. زم الله پاک د غیبت کولو نه منع کړی یم او ته الله دې مونږ بچ کړي. نن مجلسونه غیبت باندې ډېر زیات ګرم شوي. شاذ و نادر چې د یو نیم مجلس باندې غیبت نه بچي، کني نو د نیکانو خلکو مجلسونه د په غیبت سره آباد شوي. ضرورت د دې خبرې دی چې موږ غیبت وپېژنو، د غیبت د دې ګناه د سزا نه د وبال نه ځان خبر کړو چې دې کې څومره لوی تاوان دی، نقصان دی. بیا عقلمند انسان تاوان نه ځان بچ کوي، او تاوان هم بیا داسې تاوان چې هغه د آخرت تاوان دی. غیبت ډېره خطرناکه ګناه ده. الله پاک اول موت منع کوي لا یغتب بعضکم بعضا، د یو بل غیبت مه کوئ. او بیا الله پاک یو ډېر ښایسته مثال سره موږ او تاسو پوهیږئ. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، تاسو کې به یو کس دا خوښه کیسه چې د خپل مړ ورور مرداره غوښه وخوري. گویا دی آیت کې الله پاک د مسلمان غیبت ته د هغه مسلمان ورور د هغه مسلمان خور پس مرګي د هغې غوښې خوراک ویل. او بیا الله پاک په خپله فرمایي فکرهتموه، بني ادمانو ما ته معلومه یې تاسو د مړ ورور غوښه به ونه خورئ، تاسو ترې کرکه کوئ، بد یې ګڼئ. دوه خبرې شوې دي دلته ګوره. یو زه مجلس کې د مسلمان غیبت کوم او بل خوا مې ورور په تخته پروت دی، سا پکې نشته، او چاړه راوالم او د هغه د پتون نه او د هغه د ولي نه غوښه راکټ کړم او په اومه په کچه یې خورم. دا دواړه برابر خبره ده. بس غیبت کولو یا د مړ ورور مردارې غوښې خوراک یو خبره شو. بس او د مردارو غوښو نه څومره خلک کرکه کوي. هېڅکله ته د زمري زړه ورکړي، د اتي زړه ورکړي، هېڅکله به دی د مړ ورور غوښه ونه خوري. دا غیبت د هغه غوښې خوراک دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي ولیدو، یو مسلمان، نو ورته ویل دي غاښ کې تیلی وه، دې کې خو تازه غوښه نښتې ده. نو ورته وایي چې ما خو صاحبه غوښه نه خوړلې، غوښې چېرته وې؟ خو چې هغه تیلی ووه نو تازه غوښه غاښونو کې نښتې وه. بیا نبی علیه السلام هغه پوهېږو او دا زموږ د خوب نبی صلی الله علیه وسلم معجزه وه چې هغه غیبت د هغه په خوله کې د غوښو د نیلو په شکل کې ښکاره شو. دا معجزه وه. وی ګوره تا غیبت کړی دی، بیا توبه وباسه. توبه وویسته. خو منونکي خلک انسانانو خو منونکي وو. الله دې موږ هم منونکي جوړ کړي. غیبت نه دې الله پاک وساتي.
غیبت په ژبه باندې کیږي، په روزه باندې، په پوزه باندې، په لاس اشارې سره کیږي. اول دا خبره زده کو چې غیبت وایي صدا ذکرک اخاک بما یکرم. مسلمان نورور پسې په شیشه داسې تذکره کول، داسې صفاتو سره یادول چې هغه په هغه مخامخ بد لګي یا که څوک ورته ورسوي نو خفه به شي. لکه یو سړی له الله پاک لوړه تنه ورکړې ده، دا خبره بیا یاد وساتو چې غیبت هغه عیب ته وایي که نه، هغه خامه ته وایي چې یو سړي کې موجود وي او زه په شیشه بیانوم. لکه نبی علیہ السلام د غیبت بیان کولو نو صحابي له الله بهتري بدلی ورکړي، هغه پوښتنه وکړه چې تاسو همغه د غیبت نه باندې کوي چې دا د پړو وغه خوراک دی او نیکه هغه دا وړي او دا لوی ګناه ده. خو که یو کار هغه کې ویږي او بیا یې مونږ بیانوي چې وي پکې او بیانې هم دا غیبت دی، چې نی او بیانې دا بهتان دی. بیا بهتان معنا تور دی، الزام دی، بیا بلیم کوي. دا غیبت دا یوازې په ژبه نه کېږي، دا په پوزې سره کېږي. لکه اوس یو ملګری مونږ سره ناست دی او روان شي، زه هم ورسره پوزه داسې کوم چې ده ته روزي اشاره ورپسې، د شونډو اشاره وکړم، د ژبې اشاره وکړم، د لاس اشاره وکړم. نبی علیہ السلام سره حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها ورسره بل یو بیبی راله، سوال جواب وکړو، واپس پشا روانه شوه، شای شوه که نه. نبی علیہ السلام ته عائشې بیبي لاس سره داسې اشاره وکړه چې دا د ونې نه مندره ده. په لاس داسې اشاره کېږي که نه چې څوک چا ونه مندره یادوي نو په لاس په خدای څه وډویل. خو نبی علیہ السلام ورته فوري حکم وکړو، زر ته وباسه، غیبت دې وکړو. ګور هغې خو په زبان څه نه دي ویلي، په زبان یې څه نه دي ویلي، خو د لاس اشاره نو پته ولګېده چې لاس، روزه، سترګه، پوزه، شونډې دې سره هم څه کېږي، غیبت کېږي. او غیبت دومره خطرناک جرم دی چې زه په ځان نه پوهېږم او زه خپلې قبولې شوې نیکۍ چې د چا غیبت کوم د هغه عملنامې ته ورغوم، لګېږم قبولې شوې نیکۍ مې هغه له ورځي. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله زموږ امام صاحب نعمان ابن ثابت رحمه الله د کپړې تجارت دی، لوی خپل دور کې مالدار شخصیت دی، تجارت کوي. د اوس وخت ورته خلک بزنسمین وایي، لوی بزنس دی، کاروبار. یو ځل ورته پته ولګېده چې فلاني بې غیبت کړی دی. د دې ملیانو خو بیا غیبت ډېرې کېږي او چې بیا لږ داسې الله پاک وله لږه رتبه ورکړي د هغه بیا نور هم ډېرې کېږي. په یو لوی تال کې کجوري، کپړې، خوشبویانې او نغدې پیسې اشرفۍ واچولې، څادر یې وګوړو. هغه کس له یوړي، هغه ته یې ور ووهلو چې هغه راووتو، هغه اوتر موتر شو. ورته ویل دا مې دله هدیه راوړې ده. هغه تپوس وکړو چې دا د څه شي هدیه ده؟ وایي دا فلاني مجلس کې ما پسې بدې ردې ویلې وې، زما دې غیبت کړی و، نو تا ماله خپلې نیکۍ راکړي دي، نیکۍ قیمتي څیز دې راکړی دی، نیکۍ ډېرې قیمتي دي، د دې د قیمت پته موږ ته قیامت کې لګي. یوې نیکۍ دپاره نه دی، یو سړی نه دی، د هغه به نیکۍ او بدۍ برابري. یو نیکۍ دپاره به زوی ته مینتونه کوي، زویه ډېرې خوارۍ مې در سره کړې وي، نن ګیرې یو نیکي خوراک ورته زه بابا خپله ګیرې. لور ته به وایي لورې ډېر تکلیفونه مې در سره برداشت کړي دي، یو نیکي راکړه. زه بابا ښځې ته به وایي، رور ته به وایي، خور ته به وایي، پلار ته، خوږې مور ته به وایي، دا ټول به ته انکاریان. نو اوس اندازه ولګوئ نیکۍ څومره قیمت. مونږ او تاسو خلک چې یو ډېرې لویې لویې نیکۍ کوو، الحمدلله ډېرې ډېرې نیکۍ کوو، لویې لویې نیکۍ کوو. په دې ورځو شپو کې څومره سخته ګرمي ده. او پرون خبر شوم ډېرو
زنانو خو حاسب کنا ډېر د صف برګرو سپینګیرو مشرانو روجي نیولي دا ډېر ګران کار دی الله دې قبول کړي نیکه مونږ خلک ډېری کوو خو مونږ بیا د نیکو د سټوریج چې کوم سیستم دی کنا زموږ کمزوري دی نیکه د ګټلو کې باتوران یو خو الحمدلله خو بیا ساتنه موږ ته لږ ګرانه نن درته د درې خبرې خیبه حسد غیبت او دا شانتي چغلی بهتان دا داسې ګناهونه دي کنه چې دا د سړي ګوره دا قبول شوی نیکه بربادي امام ابو حنیفه رحمه الله هغه ګوندی لا د قیمتي تحفه یوړي هغه ته ویل تا زما غیبت کړو مال د قیمتي نیکه را کړی دي ما سره ما کته چې اوس د دې با خدا خو د پوهو خلکو سوچ دی کما او تا خبر نه ورسي چې فلاني در پاسه غیبت کړي زه ته خو ورپسې به ټوپک بلاس سیکه ځان خپل ستړي کړي د څومره دی کې چې دی تا راوړل نو د خدای سره او باقی پاتې شو عزت ذلت هغه به د استاد عزت کولو لپاره د خلکو په نظر کې د راوړلو لپاره استاد کمه خلکو ته بیان کړي ولی ایمان هم نه دی چې عزت ذلت د چا لاس کې څلور خبرې ګورې یاد ساتي دا الله پاک ځان سره ساتلي دي اسباب کې نه دی رزق مرګ جون عزت ذلت او شفا د شفا دوايانو کې ډاکټر با یا د دوايانو والا به چرته نه جوړ شي او زیات نه جوړاږي عزت ذلت عزت کا په دې شزونو کې چې مونږ غړو کرا کدی کې وي بدا به شزونو خلق په ټول به عزت رزق کا په دې اسبابو کې وي یو سړی په ناس کروڑونو کې بل د غریب نه سر باندې خپل پورې لاړ شي او بلا بس عزت ذلت د الله لاس کې دی غیبت کوون کی سزا مستړی کو نیکه ما ترا واړولې ما له سره سره جنگ نه پکار پړې پیچو پکار کوا تر کومه بکې عزت ذلت د الله لاس کې امام ابو حنیفه رحمه الله کوئی شخصیت دی هغه ولا تحفه او غیدا والا او دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایلی چې خامخا دی وخت کې خارخ کوي غیبت د بار نشه صبرې د ځینې کس عادت دی چې څوک په کوړای کړي نه کنه راچولې نه او ټاکولې نه زړه سوله او دمه لکی چې خامخا د غیبت هغه د اغسته دی نو داسې کارو کا چې د خپل پلار یا د خپل مور غیبت وکړه خلکو ته وایي زما پلار کې دا عیب دی زما مور کې دا عیب دی ولی سبا عادت سرشي او نیکه خو چې د نتلی کنه چې بل نتلی نو خرابه چې مور او پلار د لاړ شي نیکه دا مشران وی وړي چې په وړيجو کې دوی شي د تطیب او اسم اچولې کې دل پر دا وړي په وړيجو کې دوی شو چې د مور او د پلار غیبت او زمونږ اراده خو د نیکو ورکول نه مو وایو چې د موږ رسوا او ذلیل او الله سبحانه فرمایي دا د مړو مردار وغه خوراک د پیغمبر د صلوات په زمانه کې یو ټول زنانو روزه نیولې ده لکه نن څنګه د عاشورې ورځ ده ډېر نارینه زنانو په دې توګه روزي نیولې ده الله دې قبول کړي الله دې د روزي د برکت په ټول مسلمانانو باندې دا موسم معتدل کی یخ کی الله دې یخ هواګانې چوي یخ ساس کی دې الله راوي کی اسمان په قدر د حاجت باران رحمت دې الله وري ټماټر والا دې الله پاک مددگار شغیله دې الله دې راګټور کی خپکی بیا باران په دعا غیله دې الله راګټور کی موږ دې خدای اردان ټماټر ورکی او باران ټول خبر الله سمولې شي الله تماسا نه تک نه کوي روزه نیولې وا چې سوال جواب ورولو سه بعد د دوه زنانو روزه نیولې دا مرګي حال دي اجازه ورکړي چې روزه ماته دي تمام پوری لګراوله جلال دا زموږ د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم معجزه ده
دا عملونه نه دي خدي او کبد دي دا په قیامت کې بیا مجسم کیږي او مصور کیږي به د دې به جسمونه بیا د دې غیبت بس جسم دي چې ما غیبت کړي زما په خله کې به دا هغه کس وحي وي چې د چا ما غیبت کړي نبی له صلوات والسلام ورته په دې دنیا د نیم کاسه غټي پیاله نه د یو ولور کوي دي کې الګ تګو ته اړه کې ودی کې کېو کوي الټه کوي هغه خود چې دا څو کو نو چکا چکا وینه راو ورزوله پاغه پیاله ناغیم ځان ته حیران وي چې موږ دې دوه وخت چې تاسو واخه بغیر نه نبی له سلام ورته فرمایل دا تاسو د خپل مسلمان رول خور په شیشه عیبونه بیان کړیو دا هغه غیبت او هغه داسې اندرون کې تاسو کې اور پیدا کو تو پیدا کو چې تاسو هغه وټګړه وړه کېره درواله مطلب دی غیبت کړو غیبت سره نیک عمل بیا سره سر ته رسول ابن شي خصوصا روزه رمضان کې ډېر کسان داسې وایي کنه چې یاره په نن را باندې روزه ډېره سخته ولا ګناهونو وجه کني راشه په دې سخت ورځو کې صبر وکړي ورځي او حوصله والا سړو او خذ الحمدلله د الله توفیق سره وجي ولې دې قبول دا د نبی له سلام معجزه و چې د هغه غیبت د وغه په شکل کې راښکاره شو د امت ته خور چې ګوره غیبت نه بزاد ساتي الله والا یو ولی دی بزرگ دی خپل قصه بیانې جمعات نکور تطلم تم را سره ډیرو دلارې په غاړه باندې می ګوانډیان مرګري یو طرف ته ناشته بما چې ټیم نو کته چې ټیم شته دی راشه دي سره هم لګ حال احوال وې غب شپ ولګو و چې کین استم ور سره او دوه سم خبرې وي درې غیبت څه ته چې د مجلس کې کم مرګره حاضر نه هغه کې عیب دی عدل ته بیانو دې د غیبت وای دا لوی ګناه زمانه کې غل ورزي او دا هغه په مردار واخی زخور ایب پاکستان ایب رسول پاکستان وی چې کې ناسته مدرې به خبره غیبت شروع شو ما وی چې هو دا غیبت شروع شو ګور غیبت څه ته وایي په دغه مجلس کې چې کوم مسلمان حاضر نه دی هغه کې د رښتیا او عیب شته هغه زدل د پوشیشه بیانوم دا غیبت دی د دې کول او په وګونو اوریدل یو شان ګناه کبیره دې هم پوه سره الله دې چې موږ او تاسو په دې پوه شو به پوه نشو زمونږ عالمان یو مثال وایي یو سړی دې په نورونو باندې دیاړیو کا خاري مهنت مزدوریو کا مازیګر ورته دیاړي ملاو شو یا هفته پس یا میاش پس تنخواه د خپل عمل او د مهنت سله ورته ملاو شو دا هغه پیسې راواخسته سمونه دی او کزرګونه دی او کلکونه دی د خپل جیب په ځای باندې پردي جیب کې واچو او پردي جیب هم د چا جیب دی د دشمن داسې کس جیب کې واچولې قصدن چې هغه سره لګیم نه تاسو به ما ته داسې څوک خایو خيار سره چې هغه به داسې مهنت به دیو کی او دا پیسې به یو چې د چا جیب کې اکاونټ کې به واچي چې چا سره نه لګي داسې کوم عقل په دنیا کې ونه شي خو غیبت چې کوي کنه غیبت دغه سړي د مزيات کوم عقل دی به وقوف دي ځکه دې پیسې نه څه هغه ته ترانسفر کوي نه کې دا د الله والا قصه کوي د مرګونو سره چې کې ناستم دي غیبت شروع کړو د غیر حاصل مرګري ایبونه بیانونه شروع کړو ما وایي چې والله دا حقوق او ریدل یو شان ګناه دي نه پاسې دم زمونږ استاد هم ذمہ داری دا ده چې کله په مجلس کې څوک موجود نه او دا هغه څوک مرګري ایب بیانونه شروع کی نو په دې مخکې باندې مخ وینم او ته ته وایي ما چې لارو دا غیبت دی درزو مې در باندې نشي ستان نه کې غل ورزي د مړور غوښه خوراک دی کبیره ګناه ده مکو او هغه که خسړی په کار داري چې منشي او کدا دوه خبرې نه په مخ وینم او نه دا سړی خدي بخله خراب ده کاغذ اخلاص ما ته خلا راځي ولن دا چې سره شمه هغه مجلس ځان هم ورشته
روان بشم د مجلس کې سماعت ملغلري خو نه ویني زمبتي او طرف ته نیک مجلس ته ولاړ شي دغه الله والا پاسې د لاړو کور ته بیا د کور نه چې کله جومات ته راتلو چې ټیم ته وکتل ټیم خلاشته دی راشه یاران دوستان دي سره به کېنم بیا کېناستو بیا غیبت شروع شو مجلسونه خو زموږ او ستاسو ګرم دي اوس په دې باندې په غیبت خو سوال د دې خبرې دی چې وی پیژن غیبت وایي څه ده مرګره په مجلس کې حاضر نه دی هغه کې یو عیب دی هغه د هغه پسې بیانوم دا غیبت دی په دې زمانه کې هغه ته ورو او دا د هغه مردار غوښه خوراک دی دې ځل چې ورسره کېناستم بس ناس پاتې شو بیا د پاسېدو همت مې ونه شو کله کله داسې کېږي سړی نه غفلت پې راشي سوچ بدل شي هغه ځای د ګناه خدای په هغې کې څه شي ګیر شي پاتې شي همت مې ونه کړلی شو د پاسېدو بسې ګیر شو غیبت مې ښه واورېدو نو غیبت کول او اورېدل خو دواړه سره یو شان ګناه ده وایي دا ګناه خو رانه وشوه وایي شپې له مې خوب ولیدو شپې له خوب وینم په خوب کې یو تور حبشي انسان دی زیړ زیړ غاښونه دي بد شکل دی تک تور دی خراب بوی دی خیږي په یو تال کې ورسره مرداره غوښه د چینجو ډکه او ډېر ښه بوی دی خیږي مردار بوی دی خیږي او په خوب کې ما پسې را په منډو دی زه دې مخکې مو دی ما پسې که ستاسو خیر دی خوب کې سړی تیزه منډه نشي وهلی وی ګیرې کوم وی هغه په ما باندې طاقتورو پر یو لاس ما له دا دواړه لاسونه ګیر کړه وایي چې ولم ګوډی راله راکړه او بیا هغه تال نه هغه غوښې راغلي دي چینجو ډکې او زما په دې خوله کې راټومبي وایي زه ورته غرغړې کوم خو ما ته دې خوله کې راکوي دې سختۍ کې زما سترګې وغړېدې چې راپاڅېدم ټول خولې خولې او وی د هغه مردارې هغه څښاک غوښې خوند وویښ هم زما په خوله کې څو ورځې زما په خوله کې هغه څښاک خوند خو پوه خلک وو الله دې موږ له د دین پوهه راکړي د تاوان د خبرو نه د تاوان د کارونو نه د الله موږ بچ کړي او د ګټې والا کارونه او خبرې د الله موږ ته نصیب کړي اسان اپوی کاسو د خوب تعبیر په خپل وګیستو ځان چې دا یقین وکړه دا هغه دا غوښه چې ومرداره غوښه دا د هغه کم مرګري کم مسلمان غیبت چې کېدو ما اورېدلو دا د هغې سزا ما ته الله وښودله نو ما اول کې تاسو ته عرض وکړو بیا هم درته وایم زمونږ د دې علاقې د دې وطن نر ښځې الحمدلله نیکۍ ډېرې ډېرې کوو الله سم نیکۍ کېږي الحمدلله که نور سم دي دا تسبیحات دي دا ځان سره ذکر کول تسبیح په کاونټر او په تسبیح باندې سبحان الله ویل دا غوړ سړی کوي او یو نیکۍ کول دي یو نیکۍ ځان سره ساتل دي غیبت سره به نیکۍ ځان سره ونه ساتلې لاړې ګورې ښه که زه په دې تمه یم چې زما د مونځ د جمعې د مونځ دا ثواب به ماله الله د محشر په میدان کې راکړي نو ځان ته به ګورم مونځ مې وکړو نه د مانځه نه پس په جومات کې مې غیبت وکړو نه په پیزار کې نه د کور په ور کې سیده لاړم او چې کوم معمولات مې وو خوراک روټۍ وه هغه مې وکړه او بیا مې قیلوله وکړه آرام مې وکړو ما چا سره بده نه ده ویلې غیبت مې نه دی کړی بس مبارک شتا د جمعې مونځ وګټلو او که نه دلته مې د جمعې مونځ وکړو راغلم وختي به نیکۍ مې ښې ډېرې وګټلې د کور نه چې را روانېدم په یو قدم نیکۍ مې په زرګونو ملکونو نیکۍ شوې خو چې څنګه د جمعې مونځ وشو سنت یا کړي یا نه کړي په دوه ملګرو یو بل ته مخ په درېمګړی روان شو که بل څوک راته وکتل ورځو نه ورته استاد جي زنده‌باد نن خو یې د پټکي ور والله کور نن خو یې بټنه سمه نه واچولي نن خو یې والله بل شان کړی په لاس اچولې وه خېټه غټه شوه غټېږي کسېږي که نه بنگله جوړوي ځان له تکړه شي تکړه شي یو عالم دی جماعت کې طالبان هم ورسره دي
زلمی زویم ور سره دی استاد جیم تهجد لرا پاسو زلمی زویم را پاسو پلار زوی دواړو تهجد وکړ د تهجد او نفلی رجوع پورې راته ما وې څوک چې نفلی روجي نیسي او تهجد کوي کنه دا د حورو مہر دی د دې بدن حورو سره شوی دا او دا تهجد او نفلی روجي دا د سره مہر دی مہر یعنی د حوري سره د نکاح اهل دی بس مرګ دی او الله پاک په خپل د دې نفلی روجي او د تهجد دا مہر براوړي او حوري سره ورله الله پاک وعده کوي پلار زوی تهجد وکړ ازوی اوس پلار ته وایي استاد جی زما وګوره کلاس ویلو ټولو دي او ما تهجد وکړ پلار ورته وایي بچې چې تم خو بچور خوب ودوې او دا تهجد دې کړې نه وې دا ډېره خوا د دې خبرې نه چې دا کومه تا وکړه دا تا هغې پسې په اردو غیبت ستا د تهجد ثواب هغې ته په اردو میلاو شو او تا ځان هم ستړی کړو د تهجد ثواب دې ځان سره حساب نه کوم دنه لاړو راځئ چې په ځان نظر واچوو رحم سره په ځان زړه صحیح اوسي اول لږ ځان جایزه واخلو چې زما نیکۍ شواروز کې څومره دي څومره ګټم لکه څنګه چې د آمدنۍ حساب هم کړی دی چې زما لاس ته میاشت کې دومره پیسې راځي دومره خرڅ کېږي هغه ناپتول هم کړی دی دا شان دی د دې نیکو ناپتول او حساب هم ځان سره وکړو چې زه د ورځې څومره زره نیکۍ ګټم څومره زره نیکۍ ګټم او بیا دویم حساب ځان سره دا وکړو چې آیا دا زما اکاونټ کې او عملنامه کې باقي پاتې کېږي که ما نصي نو یو ګناه بیان شو چې هغې سره نیکۍ زما د عملنامې نه اوړي د هغه چا عملنامې ته چې د چا زه غیبت کوم او دویمه چې ګناه نیکۍ ورسره سوځي حسد دی حسد څه ته وایي بل سره ښه حال نشم لیدی بس څه چل را باندې کېږي ساډوبی را باندې د بل ځواني نشم کتی د بل مال نشم کتی د بل ګاډی نشم برداشت کولی د بل بنگله نشم زغملی د بل واده خادي حج عمره ختم نشم زغملی د دې بیا دوه مرتبې یو دا دی چې الله دنه واجب مال راکړي او دویم دا مال دې نه راکړي و یا نه ته موالي ګورې دې سره مزه د دې یا سو په بیا نه د څه نشم کولای زه بدل ورکړي چې الله نظر او لګي نو ما ځان نبی باطل جوړ کو د الله په فیصله به اعتراض وکړي چې یا الله دې لایق نه وتاور کړی ته په شوی نه ما سره باندې مشوره کړی نعوذ بالله کینه او حسد دومره خطرناک شي تعالی الله نعمت درکړي دی او سوزمزه په دې سوزم په لیکلي وي هر څه خپل او سوزي بل او یې موږ وایو چې نه سوزي دا دوه خبرې د حسد په بنا باندې دي زغمل نه شم چې دا بچي ولې دي دا خوشحالي ولې ده وګوره اسانه خبره تاسو دې خبره ته پام کوئ دا تعالی درکړي چې الله نو اوس چې په دې فیصله اعتراض کوم نو تاسو خپل نه دي حاصل کړی الله درکړي نو دا د الله په فیصله اعتراض دی او زه بنده د الله په فیصله اعتراض کولی شم حق راته حاصل ځان بربادو او دې سره سکی بل سکی دې حسد سره پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دي الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب حسد چې د بل په حال سوځم دا د بنده نیکه داسې سیزي لکه کوچ خشاب ته چتیلې و نو حسد سره نیکه نه باقی نه پاتې کیږي کله آخرت پته مې چې والله زما خو بات ډېر زیات نیکي دغه د حال نه لکه تاسو کوم حسد خو پکې نشته کني مبارک دې څنګه دې کو امبار نه دیلتا او که حسد در پکې وی کړه خپه نشي جیب دې سورې دې پیسې ورکیا چې خزانه سورې ده خو واته سي لړکی ته په دې باندې چې والله ما منډه کې ډېر کارو کو ډېر پیسې مې ورچولې چې لاس برکت کې اخوا ودی دي د دې شلې دې چې نه واخ او چې بیا به ګورو چې زما خپل اندې پر اسمه کې اشاره شي دیو جنرونو
د غیبت نه ځان وساتو، د حسد نه، او دریم شی چې دی هغه بهتان تهمت تړل بچا باندې. الله پاک دې زموږ او تاسو د ټولو ګناهونو نه حفاظت وکړي، او بالخصوص د زړه د ګناهونو نه دې الله بچ کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم.